الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابل ورځی مونږ سبق ویلو مونږ وی چې جمله اسمیه کې زور پیدا کولو نو اولم زور په لام تاکید سره د دې لام تاکید خپل نوم دی تاسو په کتابونو کې ویلم وی لام مزحلقه میم ز ح لام او قاف ها مزحلقه چرته برته مخې تراشي ان شاء الله مخکې کتابونو کې هغه مخې ته تیر شوی لام مزحلقه خدا سانتیا د پاره ورته لام تاکید وایي. ٹھیک شو دا لام تاکید چې کنه مزحلقه دا سری کله کېږي حاجی خو نظر ورته وګورئ جی مزحلقه دی لام تلام مزحلقه وای دا چې کم د تاکید د پاره وي خو د اسانتیا د پاره ورته مونږه لام تاکید وایو. ٹھیک شو او دا به همیشه زبر سره ها یو دینه مخکې مونږ لام جاره ویلې لام جاره زیر سره وي. ٹھیک شو دا لام جاره چې دی کنه دا چې کله اسم سره راځي خو زیر کې وي که ضمایر سره راځي نو بیا به زبر سره وي له لهما لهم لها لهما لهن هم ویلې دي کنه. او یو بل ویلې الف لام تعریف دی ته وایي لام تعریف یو لام تعریف ویلې یو لام جاره ویلې او یو دا لام تاکید شو. دا درې لامونه ویلي نور به هم روان دي ګوره مخکې دا یادوئ ها اولنی مونږ ویلی لام تعریف دویم هم لام جاره ووی دریم هم اوس لام مزحلقه اسانتیا لپاره لام تاکید ورته وایي. نو دا لام تاکید چې دی که نه دا چې کله مونږ په جمله اسمیه کې استعمالو نو دا اعرابي تبدیلی اسم نه راولي اعرابي تبدیلی دی کې نه وي دا صرف هغه جمله کې لږ زور پیدا کی اگر زه وایم زید صالح نو لام تاکید په داخل کا لزید صالح ومقه دغه به راځي. ٹھیک شو په مبتدا باندې با لام تاکید دی داخل کو او مخکې ور سره خبر هم داسې راغی خو نه په مبتدا باندې اعراب بدل شو نه په خبر باندې اعراب بدل شو. ٹھیک شو بیا د ډبل زور د پاره پکې مونږه ان استعمال کو ته دیتا حروف مشبه بالفعل مو یادم دي او اسانتیا لپاره مونږ وایو حروف ناصبه د ان د تاکید لپاره. نو ان چې کله مونږ د مبتدا نه مخکې به ان ولګې نو دا مبتدا به ختمه کې دا به حالت نصب ته واړی نو دا مبتدا به بیا مبتدا نشي دا بیا د ان اسم شي او هغه خبر چې دی که نه د لام تاکید به راولي په خبر به ولګې نو ان زیدن لصالح یقینا زید نیک دی. ٹھیک شو او بیا چې ورسره قسم وخوري والله ان زیدا لصالح او یو د متکلم زور شو. ٹھیک شو نو دغه زور هم پکې پیدا کړو. بیا که تاسو ته یاد شي که نه ما درته ویلي وې زید جالس دا مبتدا خبر شو او دنه پس مخکې راځي فی المسجد او ما تاسو ویلو دا فا حرف جر شو او دا مسجد ولا مجرور شو. جار مجرور بیا دیتا متعلق وای متعلق او دا متعلق څوک دی جالس خبر متعلق وي یعنی دا جار مجرور دا د خبر متعلق کیږي نو دی جار مجرور ته متعلق وای او دا چې دا خبر نه دی دته متعلق وای یا چې د چام متعلق کیږي په مونږ چې کله ان شاء الله نحو وایو صرف وایو صرف نو هغه کې به بیا تاسو وینئ چې دا د کم سیزونو متعلق کیږي خو صرف دلته دومره یاد ساتئ په جمله اسمیه کې چې دا د خبر متعلق کیږي. بیا ما تاسو ته ووایي که نه دا نحو والا د عرب د اسانتیا دپاره ته دا دغه وباسي خبر ته وباسي او د خبر په ځای باندې فی المسجد راواغستو دا متعلق د خبر په ځای راواغستو فی المسجد نو دا اوس ګورئ زید فی المسجد زید مسجد کې دی
نو ګوره زید پکې مبتدا شو، اوس خبر څه شو؟ هغه محذوف کړی دی، نو دا جار مجرور د خبر متعلق شو. جار مجرور څه شو؟ د خبر متعلق، دغه نه خبر قائم مقام، د خبر قائم مقام شو. زید فی المسجد. دغه شان دی یو بل مثال لاغستلی جی، بله ورځ مې راته لیکلی وم. الحمد مبتدا شوه او لله جار مجرور ولا دا د خبر قائم مقام شو. الحمد مبتدا او جار مجرور ولا دا د خبر قائم مقام شو. خبر نشته محذوف دی. او بعض عرب خو وایي، بعض وایي که نه چېرې دا جار مجرور دا د خبر قائم مقام شو، او دا بعض پکې لا نورې خبر هم کوي، وایي مړه قائم مقام پکې پرېږده خو دا جار مجرور خبر شو. هغه وایي قائم مقام هم نه دی، وایي دا ډایرکټ خبر دی. ٹھیک شوه؟ نو دا قائم مقام وي، د خبر قائم مقام وي، د خبر پسې یعنی دا دې ته نائب خبر وایي. څنګه یو ناظمي یو نائب ناظمي، یو خبر وي یو نائب خبر وي، نو دې ته نائب خبر ته قائم مقام وایي. ٹھیک شو جی؟ ګوره اوس قرآن کې دی الجنت مبتدا شو، للمتقین، متقین دا متقین پکې للمتقین، دا لام جاره شو، المتقین چې دی دا والله مجرور شو، جار مجرور دا د خبر قائم مقام شو. ها بیا دی بل یو مثال لیکلی دی جی، وی جهنم للکافرین، جهنم للکافرین، جهنم مبتدا للکافرین جار مجرور قائم مقام خبر. ٹھیک شوه؟ خابلی لیکلی دی الحیاء من الایمان، ګورئ ورته الحیاء مبتدا من حرف جر او الایمان مجرور، جار مجرور مل کر قائم مقام مقام خبر، او مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک شو؟ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صحیح دی جی؟ په دې ځای ورسېدې. اوس راځو خپل سبق له مخکې سبق له بله ورځ چې مونږ دا خو د هغه سبق هغه اخیری حصه وه، یاد هم شي جي مونږ هغه زید او بیا هم پکې سورې عصر حل کړی و. ٹھیک شوه؟ ښه دقه شانتې بیا ګورئ جي دای څه مثالونه لیکلي دي. دی لیکلی دی المسلم صادق، مسلمان سچا ہے. دو مسلمانانی سچے کړي دي. المسلمانی تاسو به وایئ چې په دې مسلم باندې الف لام ولې داخل کړی دی؟ دا موږ سره مبتدا دی او مبتدا معرفه ابا خامخا معرفه کې، نو چې کله یو نکره اسم معرفه کې په هغه به الف لام ولګي، او وګورئ دا دی خو سارقون والا خبر دی، دا نکره دی. نو المسلمانی مبتدا ما سره تسنیه شو، المسلمانی نو خبر به هم تسنیه راځي، صادقانی. مسلمانان ډېر اخلم، المسلمون صادقون، المسلمون صادقون. خیر هم دی جی. مؤنث کم دا واخلی جی، المسلمت
مبتدا چې مؤنث وي خبر بم مؤنث وي. المسلمه صادقه صادقه. دو مؤنث کې جی المسلمتان المسلمتان صادقتان. المسلمات صادقات. المسلمات صادقات. اوس ګورئ جی پدې کې هیڅ تاکید نشته، زور پکې نشته. المسلم صادق، المسلمان صادقان، المسلمون صادقون، المسلمة صادقة، المسلمتان صادقتان، المسلمات صادقات. ٹھیک شو جی. اوس په دې کې موږ تاکید پیدا کوو ان سره او لام سره. ٹھیک شو. نو تاسو ته پته ده چې ان کله په مبتدا باندې داخل شي، مبتدا نه مخکې ولګي، نو هغه مبتدا ختمه کیږي نه، هغه خپل اسم کی یعنی حالت نسب ته واړی. ٹھیک شو. نو واحد اسم چې حالت نسب ته اوړي نو فتحه به پې راځي، مفتوح بشي. او کله تسنیه اسم چې دی که نه حالت رفع کې آنی آواز وي، حالت نسب او جر کې عیني وي که نه، نو چې کله ان په مسلمانې باندې داخل شي نو څه به شي؟ المسلمین. او مسلمون حالت رفع کې المسلمون حالت رفع کې دی، چې کله دا المسلمون حالت نسب او جر ته اوړي څنګه به شي؟ المسلمین. نو ان المسلمین. ٹھیک شو. دقه شانتې دا مسلمتان دی دا به مسلمتین شي، او مسلماتو دی دا به مسلماتی شي، ځکه د مؤنث جمع مؤنث سالم چې دا هغه حالت رفع کې آتو وي او نسب او جر کې آتی وي، دواړو کې آتی وي. ٹھیک شو. نو اوس مونږ همدغه دې کې دغه شروع کوو جی. دا حمزه خو به ختم شي، نو دې نه به مخکې مونږ ولګو ان المسلمه، ان المسلمه صادق. او چې ډبل زور پکې پیدا کې نو لام هم په صادق خبر باندې ولګوه. ان المسلمه لصادق، یقینا مسلمان چې دی دا رښتونی دی. بیا مسلمان دی که نه نو دا به شي ان المسلمین. ان المسلمین صادقان دی، دته څه نه وایي، خبر ته څه نه وایي. ګورئ د ان صرف خپل مبتدا سره کار وي، هغه مبتدا چې هغه خپل اسم کو. نو ان المسلمین لصادقان. او مسلمون دی دا به ان المسلمین شي. مسلمین. ان المسلمین لصادقون لصادقون. ٹھیک شو جی. المسلمة صادقة دے، ان المسلمة بشی. ان المسلمة صادقة. او چې لام تاکید سره ډبل زور پکې کوي نو بس صرف لام داخل کړ دیتا اعرابي لحاظ سره څه تبدیلی نه راولي. نو لصادقة. او مسلمتان دے نو ان المسلمتین، ان المسلمتین صادقتان دے، لام تاکید پہ داخل کرنو لصادقتان. او المسلمات دے کنا نو دا بشی ان المسلمات. ان المسلمات صادقات، ان المسلمات صادقات دے، ان المسلمات صادقات دے، لام تاکید پہ داخل کرنو ڈبل زور دے پکے پیدا کرنو لصادقات. ٹھیک شو جی. نو دا سا جملے وی چې دې په دې د دې هغه مبتدا چې و دا د ان خپل اسم کا. نو اوس په دې ترکیب کې بیا څنګه لیکل کېږي ویل کېږي ان دا المسلمه چې دا مبتدا چې و دا د ان اسم شو، او دا صادقون د ان خبر شو. لصادقون دا لام پکې سره کېږي نه. ٹھیک شو. او ان المسلمین دا مسلمین دا ان اسم شو، او دا صادقات صادقان چې دی دا خبر شو.
د ان خبر شو د مبتدا غونه مبتدا ختم شو مبتدا به همیشه حالت رفع کی وي که حالت نصب جرته شو نو دا مبتدا نشو ها ٹھیک شو ها یو بل خبره پکې لازمي واورئ دا ضمایر نه دي دا درې قسم دي ما تاسو ته ویلي حالت رفع کې هو هما هم هي هما هن انت انتم 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 انتن او انا نحن حالت نصب او جر دواړو کې یو شان دي هو هما هم ها هما هن کاکم اکم کیکم اکن یا انا دا خو یاد دي کنه نو ګورئ دا حالت رفع والا دي هو هما هم دا څه پس بیا ځه حالت نصب او جر والا دا دی هو هما هم هر کله چې د حالت رفع والا سره مونږه الته خو مونږ وی کنه زید صالح او بیا زه وایم د زید په ځای هو وایم هو صالح هو صالح اوس د دې زه په دې هو صالح دا ما سره جمله ده هو مبتدا شو صالح خبر شو زه وایم چې یاره په دې هو صالح کې زه تاکید وکم زور پکې پیدا کم نو کله چې د دې ان هو نه زه مخکې ان لګوم که نه نو خبر خو حالت نصب تاړی که نه نو دا هو نه دی دا به داسې شي ان هو حالت نصب ته هغه هو ضمیر هو کو یاد شو نو انه صالح زه مې زید و حامد صالحان نو بیا هغې کې دپاره مونږ حالت رفع والا مبتدا راخلو هما صالحان هما صالحان اوس ان پکې تاکید پیدا کا انهما صالحان ٹھیک شو زه زید و حامد و محمود صالحون زید و حامد و محمود دا مبتدا شو او صالحون د دې خبر شو اوس د دې په ځای زه ضمایر رالم هم صالحون هغوی مسلمان دغه دي نیکان دي ٹھیک شوه زه د دې هم سره د هم صالحون جمله اسمیه کې زه تاکید پیدا کوم نو انهم صالحون نو وګوره مخکې هم صالحون چې دا هم دلته مبتدا او صالحون خبر و ځکه دا هم حالت رفع والا او صالحون والله خبر دی زه چې کله د دې هم نه مخکې ان نه ولګوم که نه دا هم به بیا حالت نصب والی خو حالت رفع نصب جر کې هم یو شانتی دی صرف هو چې دی دا به هو شي ٹھیک شو نو حالت رفع کې هم هو وي نه حالت نصب کې هم هو وي او حالت جر کې هم هو وي او دا هما هم هما هن دی چې دی حالت رفع کې هما هم او هن دي او حالت نصب کې او جر کې هما هم هن دي یاد شو انهن صالحات انهن یقینا غیرون نو داسې به شي ګورئ جي انه انهما انهم انها انهما انهما انهن انها صالحة انهما صالحتان انهن صالحات ٹھیک شو انه صالح انهما صالحان انهم صالحون انها صالحة انهما صالحتان انهن صالحات انك یقینا تو صالح نیکی انکما انکما صالحان انکم صالحون او په لام چې بیا تاکید هم پیدا کړي انکم لصالحون انکی صالحتون بیا مؤنث دی کنه مؤنث لا خبر راوړه انکی صالحتون انکما صالحتان
ان كنا صالحات. جی او د مذکر مؤنث یو شانی خو خبر نه به معلومه. انکما صالحان او انکما صالحتان خبر نه به معلومه چې ادم مذکر د کده مؤنث دی. ٹھیک شو ها. بیا اوس وګورئ جی دلته کې دا ان دی او دا یا متکلم رااله. دا یا متکلم ځان نه مخکې زبر نه مني، دا به زیر کوي. نو که چېرته دا نون مفتوح نه دی، که دا چېرته د دې یا متکلم خبره ومني نو بیا دا به داسې شي، دا یا ساکن ځان نه مخکې زیر غواړي نو بس دا به داسې شي انی. او که چېرته دا ان نه دی، دا د دې یا متکلم خبره ونه مني نو بیا په منځ کې هغه نون وقایه راشي، نو بیا به شي انني. دا نون وقایه ضمیر یا والا نو دا ان سره خو دا تاکید مونږ پیدا کوو که نه. نو انني که چېرته کله د یا متکلم د ان خبره ومنله، نه د ان که چېرته د یا متکلم خبره ومنله نو بس وایي مړه بس وایي چیړ چاړ ورسره نه کوم خو اني بشم، زه به دا زبر زیر کم بس اني بشي. قرآن کې اني م راغلی دی، خیال مسته انني انا الله، انني هغه راغلی دی. نو هلته کې د نون نه دی، د نون صاحب د یا متکلم خبره نه دی منلې. انني یقینا زه، یقینا زه. دا یا متکلم د انا په ځای ده، حالت رفع کې انا وي او حالت نصب او جر کې یا متکلم شي. دا انا متکلم دی، واحد متکلم دپاره حالت رفع کې. چې کله حالت نصب عمده انا دی، انا دنه چې کله مخکې ان ولګي که نه نو دا انا نه دی، دا به یا شي، حالت نصب ته به وړي. حالت نصب او جر کې دا انا یا دی، انا معنا ده زه او د یا معنا دم زه. نو کله کله دا یا متکلم نه ده، د ده دا خبره دا ان امني نو هغه شي اني اني. او کله کله اون مني نو بیا به داسې شي انني. ان خو هغه ان دی. او بیا مې درته بله ورځ ویلي چې د دې دواړو روغې دپاره نون وقایه ضمیر راځي، نون وقایه راځي که نه دي نو اني بیا شي انني شي بیا. نو انني انا الله شته دی او اني ظلمت نفسي ظلما کثیرا، دا خو تاسو یاد دي که نه اني ظلمت. ٹھیک شو دی دا هغه نون وقایه بیا د دې یا متکلم. نو ګورئ دا بیا به دلته شي که اني م راځي اني او انني م راځي. نه کله کله دا نون خبره ومني او دا ان د یا متکلم خبره ومني او کله ونه مني نو دواړه یو شی دي. او جی او ان نام راځي ان دی اني کم کله دا اني نه دی، دا هم دې کم تاکید دی جی. دا خو یا متکلم ده، یا متکلم ده، خو د یا متکلم نه مخکې چې ان ولګې که نه نو بیا به اني شي. دوانه یو خبره ده جی، دا هم د تاکید ده دا هم د تاکید ده. ٹھیک شو. او کله کله به راغلی قرآن کې ان نا، دا ان دا ګوره دا نا تاکید نه دی، دا نه په حالت رفع کې نحنو دی نحنو، او حالت نصب او جر کې نا دی. نو کله کله د دې ان نه مخکې ګوره دا ان نه دی، ان راغی د دې نا نه مخکې ولګېدو نو کله کله انا وي. ٹھیک شو. د ان معنا ده یقینا زه او ان نا یقینا زه. او کله کله دا انا شي ډایرک انا، دا نون متکلم په دې ان سره ملاو شي، بس درې نونونه یو یې کړل جي، دا درې نونونه یو کړه دغه مشدد کو نو دا د انا معنا د یقینا زه او د اننا معنا د یقینا زه. یقینا مونږه د اني معنا د زه. ٹھیک شو. او د انا معنا د یقینا مونږه او د اننا معنا د یقینا مونږه. دا انا چې دی که نه دا انا دا هم په دې نا باندې داخل شوی دی. دا اصل کې دی انا نا.
نو بیا دوی وایي چې دا دوه نونونه دی، دا نون مشدد دوه نونونه دي او یو دا نونونه شو نون شو، نو درې نونونه د یو جنس دي، یو شانتي دي. نو دوی وایي مړه څه به زړه خورو، خو دې نه دا ټول به یو کو، مشدد به کو، ټیک شوه، او بس دا د آخري نون دا الف ته دا به م ورسره ولګو بس. نو انا شو، د دې انا معنا د یقینا مونږه، او د دې اننا معنا هم د یقینا مونږه. نو قرآن کې الله پاک انام ذکر کړي، اننا هم ذکر کړي، ٹھیک شو. څنګه انی او اننی، دغه شان انا او اننا دواړه استعمال دي، او د دواړه د تاکید دپاره دي. دې کې بل څه خبره نشته. نو انی صالح، او مؤنث کې وای چې انی هغې به وایي انی صالحتن. دا انی مذکر مؤنث دواړه ځان دپاره استعمال، او یا داسې هم ویلی شي اننی صالح، اننی لصالح، او اننی صالحة، اننی لصالحة، انا صالح، صالحون، انا صالحان یا صالحون. دا انا د تسنیه او جمع دواړو لپاره راځي. انا صالحان یا صالحون، او انا صالحتان یا صالحات دواړو لپاره راځي. ٹھیک شو، څه مشکل خو به نه وي. صحیح، څه مشکل وي بیا راته وایي. ښه، اوس به داسې وکړو جي، تاسو به پخپله اوس د دې نه ځان له لاره جوړولی شئ جي. اوس درته زه قرآن آیاتونه لیکم جي. دا خو دا لام تاکید چې ورسره استعمالوي، ان هم استعمالوي، نو دا لام تاکید به په خبر داخلي، په بل څه نه داخلېږي. ها ٹھیک شوه، په مضاف مضاف الیه نه داخلېږي، په دغه نه په حروف جاره نه داخلېږي، حروف جاره باندې داخلېږي، خو په مضاف مضاف الیه بیا نه داخلېږي. ٹھیک شوه. نو ګورئ جي، بطشو بطشو ربک شدید شدید. نو ګورئ د بطشو مبتدا دی، د ده نه مخکې ان ولګوه، ان بطشه نصب ته به اړئ. ربک لشدید، شدید دا خبر دی، په ده باندې لام تاکید ولګوه. ٹھیک شوه. المنافقون كاذبون، المنافقون كاذبون. دې ته اوس پخپله سوچ کوئ، دا برابر کوي. ان المنافقین کاذبون دی، لام تاکید پہ داخل کا، لکاذبون دا خبر نه بدلیږي کنه. ان المنافقین لکاذبون خبر نه بدلیږي. ٹھیک شو جی. ها، الانسان الانسان فی خسر، ان الانسان لفی خسر. بس ان شاء الله جی. ها، الابرار فی نعیم، ان الابرار لفی نعیم. ٹھیک شو. خدقه شانتی الفجار في جحيم، الفجار في جحيم، ان الفجار لفي جحيم. شاواز اوس په خپله ګورئ. ها، بل ورته ګورئ جي.
الإنسان لربه لكنود. اوس په خپل سموي لكنود. ربهم بهم ربهم بهم يومئذ خبير. خبير. ربهم بهم يومئذ خبير. شاباس. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لام تاكيد پیدا کا شو نہ گیا. لخبير ٹھیک شو جی. دې دا ګورې جی بس نور نه لیکو. إلهكم واحد. اوس وایي جی شاباس. إن إلهكم إن إلهكم لواحد. सब मुश्किल होगा कि नहीं जी. आसान शो जी. هذا كلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.